ازنو ډېر مینې سره تاسو ناس وای الله دې ستاسو ناس ته قبول کړي. تاسو کې که څوک خپل اولاد نه تنګ وي یا اولاد له پلار نه تنګ وي، مور نه تنګ وي، مور له خپلو بچو نه تنګ وي، سړی له ښځې نه ښځه له خاوند نه تنګ وي، یا اولاد د چا کېږي خو هغه دماغي لحاظ سره یا جسمانی لحاظ سره صحیح سالم نه وي، نو یوه وظیفه خاصه او قدر ته خایم. کور کې به مو چین راشي، سکون راشي، مینه محبت به مو راشي، او دې سره سره الله تعالی جل شانه به اولاد چې درکړي صحیح سالم به درکړي، او دینداری باندې مو کور آباد شي. وظیفه درته وخایم او شکرانه به یې که نه؟ زه بغیر د شکرانې ورور خبر دی مولا سړی یم، تعویذ درته کوم یا دم درته کوم، شکرانه غواړم. شکرانه ادا کوئ؟ شکرانه درته خایم. هغه نه پس یوه بله وظیفه ده چې هغه تاسو وکړو او تاسو ته حلال مال کله رورسي نو هغه شکرانه به دا وي چې دینی مدرسې، جماعتونه، کونډې رنډې یتیمان، مسکینان، عاجزانو به هم برخه پکې کوئ به که نه؟ نو اولنۍ دعا درته ښایم. اولنۍ دعا دا ده چې کله مونږ تاسو اتحیات ووایو، اتحیات کې بیا درود وایو که نه وایو؟ درود نه پس څه شی وایې؟ دعا وایې که نه؟ پنجاب ولوایي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا اللهم انی ظلمت نفسی. مونږ پښتنو یوه بله دعا راټینګه کړې ده، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروره قرآن او حدیث کې چې څونه دعاګانې راغلي هر یوه ویلی شي، دا به علماو تاسو ته ښایلي. خو یاد وساتئ الله تعالی جل شانو چې د خپلو بندگانو، خصوصي بندگانو، عباد الرحمن بندگانو په قرآن پاک سورة الفرقان کې تقریبا یوه صفتونه بیان کړي دي. په هغه صفتونو کې یوه دا ویلي الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دا دعا به وایي. نو تاسو دا یوه دعا درود شریف نه پس که اللهم ربنا آتنا وایئ او که نه وایئ، خو دا دعا خامخا پکې وایئ. یو ځلې کافي ده. دعا ما پسې یو ځلې ووایئ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. که بیا لمانځه کې در نه هېره وه نو لمانځه نه پس یې 3 ځلې ووایئ بیا انشاء الله العظیم. لیوني بچي به مو هم الله تبارک وتعالی درته جوړ کړي. او دویم نمبر باندې یوه داسې دعا درته ښایم چې که څوک دا وایي چې زه د الله محبوب جوړ شم، الله خوښ بنده دی جوړ شم، زما تله دی د نیکیو درنه شي، او دا غواړي چې سمندر زګونو هومره ګناهونه هم مې دې هم معاف شي، او دا غواړي چې ما ته باغونه په جنت کې ولګي، او دا غواړي چې مالی لحاظ سره چا قرضه په ما باندې وي هغوی ته ادا کولو توفیق الله راکړي، ما په بل چا وي هغوی ته ادا کولو توفیق ورکړي، او کور کې مې دې پریمانی راشي او حال مې دې ښکلی شي کور کې مالی لحاظ سره. نو سحر سنت و فرض و منځ کې که وخت نشو میلاو خیر ده، سحر فرض نه پس 100 ځلې او مازدیګر لمانځه نه پس هم 100 ځلې، اول اخر 11 ځلې که وخت نه و 3 ځلې بیا درود شریف هم ووایئ. دعا به 100 ځلې وایئ سحر او مازدیګر. زه یو ځلې درته وایم تاسو یې راپسې وایئ.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. دا دعا سلزل او آخری و دعا بلا در تخیم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه سوک سحر او ماخام سحر یا ماخام وزر دا دعا وائی اللہ پاک بے ټول مهمات او ټول مشکلات پا خپل فضل و کرم سرا کافی شي. اللہ پاک با دا ټول مهماتونا کافی شي. وزر چه ماخام سو کوئی او سحر وائی دعا یوزر پسی وائی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ تبارک و تعالی استاسو داناستا خپل دربار کی قبول و منظور ہو گئی.